باب الصلاة اذا قدم من سفر. امام بخاری باب دی منس کول کلا چې سړی د سفر نه راشي. ان د سړی د سفر لتلی دی او کلي ته راننوته راغی نو په کار دار چې جومات ته لاړ شي، په جومات کې 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا که چا سره ملاقات کوي هغه وکړي او بیا کور ته لاړ شي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه عادت چې هغوی به د سفر نه رالل نو مسجد نبوي ته به ورننوته، هلته به یې 2 رکعاته لمونځ وکړو او خلک به ورته راټول شو، ملاقاتونه به د خلکو سره وشو، نو بیا به کور ته. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله. محارب وايي ما اوریدلو د خپل استاد جابر بن عبد الله انصاري رضی الله تعالی عنهما قال د ویل كنت مع النبي صلی الله علیه وسلم په سفر. جابر رضی الله عنه وايي زه پیغمبر خدا سره په یو سفر کې اومه. فلما قدمنا المدینه، کله چې موږ مدینې ته را ورسېدو نو قال لي ادخل المسجد، ما ته ویلې جمعه ته نوځه، فصلي رکعتين 2 رکعاته لمونځ پکې وکړه. نو دغه جابر وایي چې ما ته پیغمبر خدا چې جمعه ته نوځه او 2 رکعاته. دا اصل کې راغلی و د اوښ په پیسو پسې، په لار کې ته پیغمبر خدا اوښ اخیستی دی، نو د هغې په پیسو پسې راغی. نبي علیه السلام ویل چې هغه ورته میلاو شو، ورته اول ننوځه جومات کې 2 رکعاته لمونځ وکړه. نو لمونځ یې وکړو، بیا یې ورته بلال ته ویل چې دته د هغې زر وتله، دا اوښ چې څونه کېږي او درانې ورته وتله. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه وعمه عبيد الله بن كعب. دې روایت کې د خپل پلار نه هما او د خپل تر نه هم چې ترې عبید الله زوی د کعب دی. عن كعب، روایت د کعب نه کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا قدم من سفر ضحى، چې کله به نبی علیه السلام د سفر نه راغی په وخت د چاح کې نو دخل المسجد، جمعات ته بدن نشو، په صلی رکعتین 2 رکعاته لمونځ بیا وکړو قبل ان یجلسا، پخوا د هغې نه چې خلکو ته کیني او د خلکو سره خبرې وکړي. باب الطعام عند القدوم. امام بخاری باب دی چې طعام تیارول او په خلکو باندې خوړل په وخت د راتلو کې د سفر نه، چې سړی سفر نه راشي او پخلی مخلی وکړي د خیرات په شکل باندې، د شکرې په شکل باندې چې زه د سفر نه روغ جوړ رالمه. او وکانه ابن عمر او عبدالله زوی عمر رضی الله تعالی عنهما یفطرو، روژه به ماتوله لمن یغشاه، د وجې د هغه کسانو نه چې کوم به د ملاقات لپاره راتلل، چې کوم به پټاو که نه، یعنې کوم به ورته راټولېدل. یعنې د عبدالله زوی د عمر رضی الله عنه دا طریقه وه چې ده به روجي نیولې، پوهېږې په دې باندې چې کله به په کور کې و نو بس روجي به یې نیولې. په سفر کې به یې نه فرضي روجه نیوله او نه به یې نفلي روجه نیوله، خو په کور کې به یې بلکل چې څونه زمانه به یې کور تېرول دا ټول به یا به قضای رمضان را ګرځوله او یا یې نفلي روجې به نیولې. خو چې کله به د دغه نه راغی د سفر نه، نو چې څو ورځې پورې خلک به میلمانه تله راتله نو روجه به یې نه نیوله. دې ځای باندې ځان پوهه کوي، دا مطلب دی. بیا به ده روجه نه نیوله د میلمنو د وجې نه چې میلمانه به ستړي وشي راتلل، چې کله به د میلمنو دا بهیر ختم شو نو بیا به روجې شروع. دا یې معنا ده. حدثنا محمد اخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار
عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدینه کله چې نبی علیہ السلام مدینې ته راورسېده چې کله به نبی علیہ السلام مدینې ته راورسېده نو نحر جزورا او بکرتن اوخ به علالو یا به غوا علالوله علاله به وکړه وزاد معاذ عن شعبه عن محارب زیاد کړي دي معاذ استاد د شعبه نه او شعبه د محارب نه محارب وی سمع جابر بن عبد الله ما جابر زوی عبد الله انصاری نه اوریدلو چې اشترى مني البعير نبی علیہ السلام ما نه اوخه ایسته ما تاسو ویل ما د نبی علیہ السلام نه ما نه اوخه ایسته دا اوخه تلو نو د روسو کېده نبی علیہ السلام د روسو نه پیراغه ولی جابر هغه ویل دا اوخ می درمانده شو شان دی تلو نبی علیہ السلام ته دغه ته جابر ترا چابک ورکو یو سو چابک یو خل ورک او आवाज یې پیوکو بس اوخه دانګل به اوخه ټولو کار نه مخ کې روان د برامنې کو به مخ کې ته نبی علیہ السلام ورته خرڅینا ولی نه خرڅو نو بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام الخد اعظماش نو وای چې مانه اگستو بعیرن باوقیتین په دو اوقیو باندې یا و درهمن او درهمین په یو روپیا کې و دو روپو را نه اگستو اوقیا اصل کې دومره سرو زرو توای چې د 1200 روپو په انداز باندې فلما قدم سرارن کله چې سرار ته راورسېده سرار د مدینې نه بار د یو ځای نوم دی سرار نوم دی چې کله سرار ته راورسېده نو امره ببکرتن حکم یې وکړو د غوا په علالولو باندې په ذبیحت علاله کړی شوه نو فاکلوا منها دغه غوانه نبی کریم او مرګرو غوښې وخوړلې نو فلما قدم المدینه کله چې مدینې ته رادن نشه امرني ان آت المسجد نو ماته حکم وکړ جمعات ته ورشه واصلي رکعتين او وزن لي ثمن البعير ودي او دې حدیث کی تفسیر راغی او ټول کلماته پیسې د اوخه ای مال راک بل ځای کې وراشي بلال ته وایي ټول ورته وکړو چې د تلې سر دې ښکتی خدرون ټول ورته وکړه وایي ما ته دا واخیسته سمن پیسې مې واخیستې روان شوم زر زر زه وایي چېرته نبي علیه السلام سره کاله ودي وایي ما پسې سړی را منډې وکړي هلکه پیغمبر خوا نارې ووایه ستون شه وی مال زجو اوخرا تاواله کوي وی زراله مال چې خیر دی جی چې پیسې میسا او دا اوخ ته بول دواړه ویسا اوخ مې برا وسته کورته وو او دغه پیسې مې براوړه دا به راشي تاسو باب فرض الخمس امام بخاری باب دی در جهاد باب ها يو حديث باتشو حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن محارب بن بدسار عن جابر قال قدمت من سفر زر سفر نرالم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين دك سفر دي ما تيل 2 ركعات منذ کا او دا سرار سشيري سرار موضع ناحية المدينة دا یو ځای د مدینې په دې اړخ کې سرار ورته ویل کیږي نو هذا سرار د زینوم دی بسم الله الرحمن الرحیم دا بسم الله الرحمن الرحیم دا امام بخاری چې کله د دې بخاری په لیکلو کې وقفه کړي چرته تللی مړي ژوندي له شپې بار کړي او بخاری نه لیکلی چې کله بیا راشي او بخاری راړي نو دا پریمنس کې وقفه راغلی ده نو امام بخاری دا عادت دی الته بسم الله وایي
نو دا بسم الله الرحمن الرحیم. اینا نورم بابونه دي هلته ولې بسم الله نه وایي، دلته بسم الله وایي. دا ټکي ځان سه یاد کوي. ښه دا استادي خبرې دي، داسې خبرې په کتابونو کې هم نه وي، دا سړي ته استادي یادي. باب فرض الخمس، امام بخاری باب دی چې د مجاهدینو چې جهاد وکړي او کم مال غنیمت کې لاس لراشي دا به پنځه ډېرې کوي. دا پنځم ډېری دا فرضاً واجباً د الله او د رسول دی. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري حدثني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره ان عليا قال. دا دو زهري وی ما ته بیان علي زوی د حسین کړی دی. دا زین العابدین صاحب دی د علي، دا د حسین صاحب زوی دی او حسین خود تاسو پیژنئ چې د علي زوی دی. نو دا نوسې دا د حسین دا زوی وایي چې اخبره ان علیا، زما دی پلار ما ته خبر را کړی زما د نکاح علي نه. قال زما د نکاح علي وویل چې کانت لی شارفن من نصیبی من المغنم، یو زما دپاره زما یو اوښه رسېدلې وه د حصې زما د غنیمت په ورځ د بدر باندې، د بدر په غنیمت کې زما یو اوښه رسېدلې وه. او وکان نبي صم اعطانی شارفا من الخمس، او یوه اوښه ما ته پیغمبر خدا د خمس نه راکړه. خمس تا د الله او د رسول دی. نو فلما اردت ان ابتنیا بفاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، کله چې ما اراده وکړه د واده کولو او د آبادۍ سازولو په فاطمه باندې چې لور د پیغمبر اسلام وه، نو وعدت رجلا سواغا من بني قینقا، ما د یو زرګر سړي سره وعده وکړه د بني قینقا نه چې هلکه ته به زما سره د غره ته ځې او دا سرګړی به راریبو او دا بوجونه به ته ډکو او زما په دې اوښو باندې به یې راواړو او مدینې په بازار کې به یې خرڅ کړو او زه چې کومه ولیمه کوم او د ولیمې کومه ډوډۍ کوم نو دا دغه پیسې به په هغې کې ولګو. په دې نیت باندې مې کار شروع کو. د سړي سره مې واده وکړه ان یرتحل معي چې دی به زما سره ځي غره ته، نو په نأتي باسخر، نو راتله به کوو مونږه چې کوم دی په سرګړي باندې. اردت ان ابيعه من السواقین، ما اراده وکړه چې دا سرګړی به خرڅ کړمه په زرګرانو باندې. زرګرانو به دې نه لمبه کوله د خپلې کټوټۍ لاندې زر پې ویلي کوي. نو دا سرګړی چې کوم دی دا پیدا کوم. واستعین به فی ولیمة عرسی، ما ویل چې زه به تعاون حاصل کړم په دې باندې په هغه ډوډۍ د خپل واده کې. وبینما انا اجمع لشارفی متاعا، په زه همیشه یمه راجمع کوم د خپلو دواړو اوښو دپاره سامان، من الاقطاب د کتو نه کتې مې په سوال راوختې، والغرایر بوجونه او بوجې مې وله وکتې، والحبال رسۍ مې د خلکو نه راواخیستې، سامان مې برابر کړ چې را مې وړه. وشارفی مناختانې، او زما دواړه اوښې دا چو شوې وي الی جنب حجرة رجل من الانصار، اړخ د کمرې او د کور د یو سړي د انصارو د کوټې شاته مې هلته چوکړې وې. فرجعتو حین جمعتو، زه واپس شومه کله چې ما را جمع کړه، ما جمعتو که هغه شی چې ما را جمع کو. فاذا شارفیه، ناڅاپه چې ګورم زما دواړه اوښې چې دي قد اجبت اسنمتهما، کټ شوي دي دواړو کوپونه،
وبقرت حواسرهما او شلولې شوي دي تشي د دواړو واخذت من اکبادها او اګستې شوي دي د اینې د دې دواړو دا دغه ول شلولو په توره باندې دا تشي او اینې ترې ایستلې دواړو ځکه هغه ډمې ورته ویلي چې حمزه خو باندې ورشه او دغه ته میړه شوی دی تیکو ته خو د اینې تیکي نو هغه منډه کړو بس دی ول راویسته ولم املک عینیا نو مالک نشوم د خپلو سترګو اوښکې وې بې اختیاره دا دې دا معنا ده چې سترګو نه مې اوښکې بې اختیاره روانې شو حین رأیت ذلک المنظر کله چې ما ولیده دې خپلو زیر کتل د دواړو اوښونه وقلت من فعل هذا ما ویل چې دا کار چا زما د اوښو څه وکړو وقالو په خپل تره دې کړی چا راته ویلي چې حمزه زوی د عبدالمطلب کړی دی او څه شو وهو فی هذا البیت فی شرب په دې کور د انصارو کې د شرابیانو سره ناست دی من الانصار شراب داسې ولکه اوس یې مونږ چیسو داسې حلال دا د مخکې خبرې دي نو فانطلقتو زه لاړم حتی ادخلو علی النبي صلی چې پیغمبر خدا خواته ورلم وعنده زید بن حارثه او داغه سره زید زوی د حارثه رضی الله عنه ناست فعرف النبي صلی الله علیه وسلم په وجهه الذي لقيته وی نبی علیہ السلام معلوم کو زما په مخ کې هغه خفغان چې ما ته ملاو شوی وقال للنبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ما لك علی سر باندې شوی قلت یا رسول الله ما الله پیغمبر ما رأيتك اليوم قط ما دې نن ورځ په شانته ورځ او داسې ظلم عدا حمزه على شارفیه حمزه ظلم کړی دی زما په دواړو اوښو باندې فعجب اسنمتهما د دواړو کفونه یې پرې کړي دي او وبکره خواسرهما تشي ولشلولي دي وها هو ذا في بيت معه شرب ناس حپالت په یو کور کې د انصارو ناست دی او شرابیان ورسري ودعا النبي صلی الله علیه وسلم بردای نبی علیہ السلام کور ته جواب وکړو چې ما د غټ څادر راولېږئ نو غټ څادر راوړی شو ولا پرته دا نبی علیہ السلام غټ څادر په سر کو ثم انطلق يمشي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان دي زی او وتبعته انا وزید بن حارث ما او زید بن حارث ورپسې شو حتی جاء بیت الذی فیه حمزه حتی چې هغه کور د انصارو ته راغی چې په کوم کې حمزه صاحب ناستو فاستأذن هغه یا ته وغوښته لکه درشم او راځئ جي فاذنوا له نبی علیہ السلام کور والا نبی علیہ السلام ته اجازت وکړو فاذا هم شرب ناسا په شرابیان ناستی او مجلس ګرم کړی دی فطفق رسول الله صلی الله علیه وسلم یلوم حمزه نبی علیہ السلام شروع شو ملامت کوي حمزه مړه دا څه کړي فی ما فعل پای کې څه کړي فاذا حمزه قد سمل ناسا په حمزه رضی الله عنه نشه کې دی سمل معنا په نشه کې دی او محمرته عیناه سترګې بدا فنظر حمزه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته سترګې راواړولې داسې د ګوري یو ساعت قتل بیا نظر خو چت کړه دې سینې ته وکتل دې مخ تاسو زموږ پلار مریان یې زموږ پلار مریان یې ثم صعد النظر بیا نظر هوچت کا وچت حصے پیغمبر ته وکړه په نظر ایلار وکړه پیغمبر خو دې کونډو ته وکړه ثم صعد نظر بیا نظر وچت کا په نظر الى سرتي د نبی علیہ السلام د نامه دې زیته وکړه ثم صعد النظر بیا دا نظر بیا وچت کا په نظر الى وجهي ثم قال حمزه هل انتم الا عبيد لابي تاسو خو نه مگر مریان یې زوار پلار فعرف رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قد سمع نبی کریم پوه شو چې سړی په نشه کې دی
فنکس رسول الله صلی الله علیه وسلم علی عقبیه قهقریه نبی علیہ السلام په شا راغې واپس نبی علیہ السلام علی عقبیه په خپلو پوندو قهقریه ریوس ګیرې ولګو یعنی دا دی چې شاکۍ نه دغه ته دغه ته د حمزه ته نو په خرجنامه موږ هم سره ووتو. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب اخبرني عروه بن زبير عن عائشه ام المؤمنين اخبرته دې ته خبر ورکړه فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه لور د پیغمبر اسلام سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات النبي صلی الله علیه وسلم ان يقسم له میراثها وی فاطمه زهرا لور د پیغمبر اسلام راله ابوبکر صدیق خلیفه ته پس وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دا مطالبه وکړه چې تمہاره پر زماره پلار د حصے نه مال وراثت راکا ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پریخي دي مما پا الله علی هغه چې الله پاغه پې کړی دي د پدک د زمکو نه فقال الله ابو بکر توای بی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی اسلام فرمایلی دي لا نور سما ترکنا صدقه من جماعت پیغمبرانو وراثت ته وړي کیږي من چې سپریز عام مسلمانانو امت لپاره به خیراتي وغضبت فاطمه بنت رسول الله غصه شو فاطمه زهرا نو په حضرت ابا بکر سره اعلام کلام بند کړ. فلم یزل مهاجرته همیشه د دې د هجران حتی توفیت حتی چې حضرت فاطمه وفات شو وعاشت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 اشهر او دا ژوندۍ پاتې شوی د پیغمبر اسلام نه وروسته 6 میاشتې. قالت وكانت فاطمه سأل ابا بکر نصیبها غوښته ابو بکر نه فاطمه زهرا خپل برخه مما ترك رسول الله صلی الله علیه وسلم من خیبر وفدک وصدقته بالمدینه کوم ځای کې ته وراثت وخته د خیبر چې کوم حصے پیغمبر دیا کړه فدک یو بل ځای دی التر پیغمبر خدا حصے دي نام دی یو کلی نوم دی او صدقه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مدینه کې دنه دی کې تر برخه غواړي فابا ابو بکر علیها انکار ابو بکر په دی باندې ذالک دې خبره وقالت ورته ویلي لست تارکا شیئا کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل به نیم چې پریدم یو کار لرا چې پیغمبر خدا کو الا انی مگر دا چې عملتو به زو پاګه عمل کو فإني اخشى ان تركت شيئا من امره زیاریګم کپریدم یو سیز دا کار چې رسول الله په حکم کړي انا ان ازیغا نو زوا بیا چې کوم دې بیلار شوم اما صدقته بالمدینه ارچدا خیرات د نبی علیہ السلام مدینه کې او د پاها عمر الى علی و عباس دا بیا حضرت عمر په خپل دور خلافت کې دا علی او عثمان ته د دیکبال لپاره حواله کړو. اما خیبر و پدک فامسکه ما عمر دا پدک او خیبر دا خلیفہ ثانی حضرت عمرم ځان سره ساتلو هغه به دیکبال کو وقالهما صدقه رسول الله ولدار پیغمبر خدا خیرات ته کانتا او دا دوار لحقوقه داغه د حقوق د پاره التي تعروه دا هغه چې په د باندې منازلېدل و نوایبه او دارنګي هغه حوادث چې په د باندې براتل و امرهما دغه چې کوم دی الى من ولي الامر او نو و امرهما اغا اختیار د دې دواړو دا هغه چاته دی چې د مسلمانانو د کار مشر ساز قال فهما على ذلك الى اليوم اغا په دې باندې دي تر نن ورځې پورې چې کوم سو خلیفہ یا بل هغه سره. قال ابو عبد الله دا اعتراکا دا اصل کې ابتعلت دی من عروته اصبته او منه يعروه وعتراني د دې معنا سره دا لکه څنګه چې
حضرت هود علیه السلام ته هغه قوم ویلي چې اعتراک آلهتنا بسوء، تعالی زمونږه د خدایانو ته په زرغونه امسا وهلې. پوهېږې پرې باندې؟ نو دا امام بخاري دا خبره کوي چې چېرته قرآن مجید کې یو ټکی او دلته په حدیث کې ټکی، نو دی د قرآن مجید هغه ټکی رالی او هغه ترجمه هم دلته کوي. اعتراک معنا دا ابتعلت دی او دا د عروته نه دی، او د عروته ترجمه اصبته رسېدلی یم دې ته، او ومنه یعروه او د دې نه یعروه هم دی او واعترانی هم دی. یعنی معنا دا ده چې اعتراک آلهتنا تا ته رسېدلي زمونږه هغه خدایان په بدۍ باندې ستا دماغ خراب کړي دي، ځکه ته لات او منات او عزا ته سپکې خبرې کوي. حدثنا اسحاق ابن محمد دا څه شی دی؟ فروي قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان وكان محمد بن جبير ذكر لي ذكرا من حديثي، ذكر کړو دو ماته یو برخه د حدیث دنا ذلك چې دا دی. فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس، زلاله ما وردن نشوما په مالك بن اوس استاد باندې، فسألته عن ذلك الحديث، ما دي حدیث تفوسو کو. فقال مالك ویلی بینما انا جالس في اهلی، وی مالک راته ویلی چې زه په خپل کور کې ناست وم، حين متع النهار اذا رسول عمر بن خطاب يأتيني فقال عجب امير المؤمنين. وی دا وی زه په خپل کور کې ناست وم، دا مالک وایي کوم وخت کې چې دا ورځ راپورته شوله او ګرمه شوه، ناڅاپه استازی د عمر زوی د خطاب ما ته راغی او ما ته یې ویلې چې قبول وکړه د امر د امیر المؤمنین دې غواړي راشه. فانطلقتو معه، زه دغه قاصد سره لاړم حتی ادخل على عمر، حتی چې په عمر وردن نشوم. فاذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم فسلمت عليه. زوردن نشوم او حالت داو چې خلیفہ د اسلامی مملکت دا ناستو په یو پوزکی باندې، یو پوزی باندې ناسته على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش، چې د ده او د دې کټ په منځ کې بستره نشته، تولۍ نشته، څه پې غوړېدلي نه دي. او متکئ على وسادة من ادم، او د تکیا وهلې ده په یو بالښت باندې چې هغه د سرمنې دی، هغه بالښت هغه اوره هغه سرمن ده. فسلمت علیه، ما سلام وکړ، السلام علیکم، ثم جلست، بیا کېناستم. وقال عمر فرمایي یا مال، دا مخفف دی د یا مالکونه، ولې دا دی که نه دو پاڼې خو مې دي اړولي. ښه، یا مالو یا مالکو، دا مالو د مخفف دی د مالکونه، یا دا خو مالک دی که نه. یا مالو انه قدم علينا من قومك اهل ابيات، ما ته داسې به چل وکړو، دا به پرېږدو که ساوه وایي دا ډېر اوږد دی، دا نه خلاصېږي. دا حدیث ورته سره نه بیا وګورم زه.